نو یو خو برید پرې ښودل دي، خو چې داسې پرېږدي چې دې شونډې نه دا بره کټ کې، دا برید د دې شونډې نه بره کټ کې، چې په دې شونډو د پاسه دا نه راوړي، نو دا خو ته پرې ښودی شي. دې سره سیده په سیده کټ ورکې، داسې کټ ورکې، داسې کټ ورکې. نو برید په داسې غټ چې هغه بیا ستا خوله کې لګېدلي، خولې طرف راته وشوي او لاندې چې کوم دی هغه راځوړن شي. دا انتهایی خطرناک عمل دی، انتهایی خطرناک عمل دی. او تر دې پورې راغلی دي فتاوا الحجه، پاغي کې دا لیکلي دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به حکم وشي چې تاسو سجدي وکړئ، نو خلق به سجده کې پریوزي، مسلمانان به سجده کې پریوزي. خو هغه کسان چې دوی دا برید چې کم دی نو دا غټ غټ پریخي دي، د شریعت نه خلاف برید پریخي دي، نو لیکلی دي چې د دوی د دې بریتو دا ویښته به په شان د میخونو شي. د څه په شان به شي؟ د میخونو په شان ته به دا راوځي. او بیا به دوی نو چې کله دا برید دومره د میخونو په شان راوځي، نو دوی به بیا دا تندې او دا پوزه سجده کې چې کوم اعضا لګي دا به بیا نشي لګولی. د سجدې نه به په دغه ورځ دا محرومه پاتې شي. او دغه شان روایتو کې راغلي، غرائب روایتو کې راغلي دي چې د داسې خلکو اعمال د اسمان ته نزي، الله رب العزت تر دې انسانانو اعمال څه کېږي دا پیش کېږي، د داسې خلکو اعمال پکې نه پیش کېږي.